آخري سوال کو چونکې تاسو خپل هم مفتیات کړل چې جمعیت علما اسلام اصل پاکستان خو بیا پکې فا سین او شین یا نظریات درخواست نور څومره به پکې وي لکه دا وایي چې دې کې په حق باندې معیار کوم یو دی چې اوس عوام یا عام خلک څنګه وپېژني چې دا په حق باندې دی د هغې معیار څه پکار دی؟ د هغې معیار خو دا به ډېره اوږده خبره شي خو زه به دا ووایم چې جمعیت علما اسلام څوک ځان ته وایي نو مطلب وایي چې دا زما یو سوچ دی یو نظریه ده جنډه ورسره برګه ده نو د هغه دا سوچ دی چې زه او جمعیت علما دا یو شي یو اوس د خلک پکې فرق وکړي چې یاره دا کومه جمعیت علما ده یا دې کې څه خبره روانه ده ګوره اوس په دې جمعیت علما کې چې دا کومه ده موږ ورته دا یو تاوان دا دی چې تاسو لکه دا غټ خلک چې کم دی نو دا دغه کړي دي او دا واړه مولیان چې جزانن له 70,000 روپۍ تنخوا لي دا مو د هغې دپاره چې کم دی نو استعمالوی نو دا ښه خبره نه ده خلکو ته هم دا په دا جومات یا داسې مسلې راوچتې شي چې هغه یا راوچتولی شي یا یو ماحول پیدا کیږي چې لکه مطلب دا دی چې دا ورته ووایي چې تا دې مدرسې ته هم خطره ده ته په خپله په کراچۍ کې یو ځای بل ځای پاتې شوي دې جومات ته هم خطره ده هغې مدرسې ته هم خطره ده دا هم قبضه ده هغه هم قبضه ده او په تا هم را روان دي نو کوم جوماتونو باره کې چې ایش اوچتېږي هغه خلک هم د دې وجې ورسره دي چې لکه دا به زما تحفظ کېږي نو د خوف په بنیاد باندې چې کوم دی نو هغه جماعت دې وخت کې دغه شوي دي خامخا به دا ټولې خبرې چې کوم دی نو بیا واضحه کېږي او د دې نه به نور نقصان هم پیدا کېږي سوال لکه معیار څه پکار دی نو تاسو معیار خو زما په خیال چې خلک موږ ته د دین په نظر ګوري نو دین پکار دی د انصاف په نظر راته ګوري نو انصاف پکار دی علما کرام ته خلک د رښتینې په نظر ګوري نو رښتیا ویل پکار دی منافقت په نظر موږ ته نه ګوري نو موږ منافقت ولې کوو موږ چې کوم دی نو په دې لالچ او د تجارت په بنیاد نه ګوري نو موږ تجارت ولې کوو چې موږ دننه نو تجارت ته نه کوي او سیاست ته کوي او په اخلاص ته د قوم خدمت کوي داسې ایشوز اوسه پورې اپوزیشن سره نشته چې دا کوم مطلب دا دی چې هغه د قوم یو اواز اوچت کړي بلکې د خپلو برخو چې کوم دی نو اوازونه اوچتوي د خپلو مفاداتو سیاست کوي نو موږ چې مذهبي خلک ولې یا جمعیت علما اسلام چې د قربانو نوم او د فرنګي د ځغلولو نوم او د علما هند کې شاندار ماضي او دا ټول معیار دی مطلب دا د جمعیت علما خو یو معیار شته که نه یو تاریخ شته نو او د هغې په وجه خلک ورسره دی نو د هغې په وجه چې ورسره دی نو ته استعمالی ولې نو استعمال یې په کار نه دی بې ځایه ټیک شو جی ډېره مننه دا حضرت مولانا شجاع الملک صاحب کوم چې ماشاءالله په ډېر ښه انداز سره موږ ته انټرویو راکړه